أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیت کریمه کې او پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول ربط د دې آیت مخکې آیت سره، دویم تحت لفظي ترجمه د دې آیت، دریم ترکیب د دې آیت، څلورم اغراض د صاحب تفسیر په دې تعلیقاتو کې، پنځم غرض اعتراضات او جوابات. اول بحث ربط د دې آیت مخکې آیت سره څه دی؟ د دې آیت کریمه ربط د مخکې آیت سره د درې وجوهونه دي. یو وجه دا ده چې فی قلوبهم مرض یخادعون الله سره متعلق دی، د خدای سره دوکې کوي او د مؤمنانو سره. ولی دوکې کوي؟ دی آیت کې علت دی ځکه چې فی قلوبهم مرض، زړونه بیماران دي، زړه بیمار دی. دویم وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه کوي مگر صرف او صرف ځان سره دوکه کوي. ځان سره څوک دوکه کوي؟ خپل ځای ته راشي. ځان سره څوک دوکه کوي؟ الله یو دوی کوي او ځکه کوي فی قلوبهم مرض وما يخدعون الا انفسهم د پاره باندې. دریم وما یشعرون، او دوی نه پوهیږي. ولی نه پوهیږي؟ دی خو عقلمند خلق دي، دی کې دا وما یشعرون د پاره علت جوړ کوي فی قلوبهم مرض، ځکه نه پوهیږي، زړونه خراب دي، زړونه بیماران. د دې درې وانه جملو د پاره علت جوړې دي. دویم باز تحت لفظي ترجمه ته وګورئ. او چې علت شي ګورئ، نیم جوړې دي او لمیم جوړې دي. ما شرون معلول کوي په قلوب مرضن ورته علت کوي، او دلیل بنا کوي په نمط قیاس اقترانی حملی د شکل اول. وما شرون دوی نه پوهیږي ځکه په زړونو کې زړونه بیماران دي، او هر هغه څوک چې زړونه بیماران یې هغې کې شعور نه وي، نو دوی کې هم شعور نشته. یخادعون الله، دی ټکی کوي د الله او د مؤمنانو سره، ځکه د دوی زړونه بیماران دي، او هر هغه څوک چې زړونه بیماران یې هغه د مؤمنانو سره ټکی کوي، نه دوی د مؤمنانو سره ټکی کوي. ټکی نه کوي مګر د ځان سره، ځکه زړونه بیماران دي، او د چا زړه چې بیمار یې هغه د ځان سره ټکی کوي، نه دوی هم د ځان سره ټکی کوي. فی قلوبهم مرض بصغرا د دلیل کبرا به مدویش، او نتیجه به د دواړو د زم نه راوځي. دویم بحث تحت لفظي ترجمه ته وګورئ. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې عظیم مرض دی. فزادهم الله مرضا، پس الله دې زیات کی دوی ته دا مرض. ولهم عذاب علیم، نوشته د دې لپاره عذاب دردناک، بما كانوا یکذبون، په سبب د دروغو د دوی چې دروغ وایي. دریم بس ترکیب ته وګورئ. فی جار قلوب مضاف ضمیر مجرور، جار سره مجرور، خبر مقدم شو، مردون مبتدا مؤخر شو. خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه جمله اسمیه خبریه شو. فعاطفه زاده پیل
هم مفعول اول شو الله فاعل شو مرزا دا مفعول ثانی زاد فعل سره دوړ مفعولونو سره د فاعل نه جمله فعلیه یا انشائیه دا یا خبریه دا دوړ احتمال پکې ولهم موهر به تبلهم جار مجرور خبر مقدم ده عذاب نری موصول صفت مبتدا مؤخر جمله اسمیه او بما كانوا يكذبون علیم صيغه د صفت ده او با جارا سببیت دبارا ما مصدریه کان فعل فاعل ناقص و ویل یکذبون فعل فاعل د خبر کان سره د اسم سره خبر نه د پتاویل د مصدر سره د مجرور د باشو او جار سره د مجرور نه دا تعلق متعلق یا تر علیمن پوری یا د هغه سپوری چې د سپوری لهم متعلق ده خبر پوری ها دوار صحیح کی ترکیب پوش بھائی دیم باز د جلالین ملا غرزون لوگو سلورم بحث فی قلوبی مرض شک و نفاق دی کی اشارت دی خبر تکئی چې د مرض نه ظاهری مرض نه دی مراد مرض دو قسم دی یو ظاهری مرض دی یو باطینی مرض ظاهری مرض انسان تکل بیخیگی چکل با اخلاط اربعو کے اعتدال ختم سودا و صفرا و وینا و بالغا تعفن دا اخلاط و راشی سڑے بیمار یو کی زیادت راشی نبی طریقہ دا علاج دائی چا یو با اعتدال تراولی را کمے بے یا چکمی زیادے بے تاسدا سیولی دی مسجد الرحمن او دغه چورتوي کله د طب نظریه قانون مفرد اعضاء تا ویلې ده سم فلار غنلا هغه کې سوي هغه کوي اعضاء رئیسا دل دماغ او جگر دا درې چې کوم دي دریو کې به برابر راوړي دل دماغ او جگر او هغه کې بیا شپږ نمبر دي کله تبلیغیانو نظریه مفرد اعضاء کې شپږ نمبر اعصابی غدی او غدی اعصابی اور پسے دا شپږ سيزونه دي د شپږو کې په اعتدال راولې نو دا علاج نو دي ته ظاهري مرض وایي او باطینی مرض دیتا وی چه سڑی کی اخلاقی زمیمہ پیدا شد اخلاقی حمیدہ و پا مقابلہ کی یادا دا چه انسان کے دو طاقت ہے یو پا کی ملکی طاقت ہے یو پا کی بہیمی طاقت ہے کل ہم چه ملکی طاقت غالب اینو دا انسان روغی او چې کله ملکی طاقت مغلوب شي بهیمی طاقت غالب شي بیا د انسان ناروغي اخلاق حمیده او پس اخلاق ذمیمه پکې راشي دې ته باطینی مرض نو دلته د مرض نه ظاهري مرض مراد دی ظاهري زړه بیماران دي د زړه بیماری ده شکن و نفاقن سره علامه سیوطی وینا دلته د مرض نه باطینی مرض دی چې شک او نفاق او دا شک او نفاق گوری مرض نده دا آثار دا مرض دی باطینی مرض خدا رہے چا قوتی بہیمہ منزیا غالب شی پا قوتی ملکی بانے اصل مرض خواہ رہے و دا غی اثر دا رہے چا سڑی کی بیا شک او نفاق رازی دا آثار دا مرض دی گوری مرض نده دا تب او دا زقام او دا سرخو کی دل او دا خو مرضونه ندی دا خو آثار دا مرضونه مرض خدا رہے چه سفرا زیاد شي سودا زیاد شي وینا زیاد شي بلغم زیاد شي فهو یمرز قلوبهم دا شک او نفاق هو ضمیر شک او نفاق تا په اعتبار دا کل واحد سره راځي دا ضعیف کوي زړونه دي یضاعفها کمزوري کوي فزادهم الله مرضا زادهم الله مرضا کی دو احتمال دي یو دار چې دا خبریه شي الله اخبار ورکړي چې دوی زړونه بیماران دي الله د دې د مرض نورم اضافه کوي المرض يتولد من المرض دیم احتمال دار چې فزادهم الله جمله انشائیه د دعائیه فزادهم الله مرضا الله د دې مرض نورم زیات خیرش
بما انزله من القرآن هغه سبانه چې الله نازل کړی د قرآن نه الله په دې قرآن باندې مرض زیاتې قرآن د علاج شه د خود دې مرض به زیاتېږي ولې ځکه دوی انکار کوي نو مرض یې زیات شي لکفرهم بی وځکه دوی کفر کوي په هغه باندې ولهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دی مولم تعلیم نه رسته مولم و اشاره ته په اعتراض تک خلاصه د اعتراض دا علیم صفت د عذاب د پاره دردناک عذاب خود دردناک نه دی هغه څوک دردناک دی چې عذاب کی سوکی کړ دے جواب کئی علیم فعیل دے پمانا دا مفعیل سرا لکه سمیع پمانا دا مسمع سرا مولم مانا درد ورکون کے دا یو جواب اور دیم جواب دار ہے دا علیم صفت بحار متعلقی دے علیم صاحبہ عذاب کی جسو کی اغا دردناک بما کانو یکذبون یکذبون بالتشدید راغله بما کانو یکذبون چې دوی دروغ نسبتونه کوي به مفعول شه د نبی الله بما کانو یکذبون نبی الله چې الله د نبی تکذیب کوي او بالتخفیف سره راغله په قول معمنا یا بدا لازمی شي یکذبون دوی دروغ وایي پس کې دروغ وایي په قول معمنا بالله نسبت د دروغ نه کوي خپل دوی دروغ پینزم باس اعتراضات و جوابات اول اعتراض دار چې په قلوبی مردن دا جمله په مخ کې عادت بوله نه کول تاسو به جواب وکړئ چې دا علت ته ما قبل د پاره پدری وځو او دا علت د معلول په من کې ارپی عادت نه سردار حسین نو یې پوشوئی دیم اعتراضدار فی قلوبهم خبر مقدم ده خبر صد پارا را مقدم یو خواړه خبره ده چې ذکر را مقدم کچي دا تقدیم د خبر مصحح ده د مبتدا د مرزن د پاره نکره له مبتدا کیږي چې خبر پر مقدم شي تخصیص پکې پیدا شي په تقدیم سره په دار رجلن تاسو کافیه کې ویلي دیمه وجه دا خبر ذکر مقدم کړي دی چې قرب د مرجع راشي په قلوبهم ضمیر ناس تراجي دی نو خبر مقدم کړي چې مرجع سره ضمیر نږدې دا مرض دری صفاتونه قران کې ذکر دي د قلبي مریض دي ته قلبي سقيم قران کې ویل شوی قلبي سقيم دیم قلب میت تے او دریم قلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم قلب سلیم چاہتا ہوئی چې د الله د محبت نه علاوه پکې بل سنې دي ته قلب سلیم وای قلب سقیم ستوي قلب سقیم هغه ته وای چې د الله محبت می پکې او د مخلوق محبت هم پکې کله یو غالب شي کله بل غالب شي دا سقیم شدید علاج کې دي دریم قلب میت دی قلب میت هغه ته وایي چې سراسر د دنیا محبت د الله محبت پکې بالکل نه دا قلب میت دی دا بالکل نه ټیکيږي په واعظ نصیحت او د قران په بیان او ډېر خلک به تاسو لیدلي بیان ورته کوي تاسو سر په نه کوي تاسو خیال کړی دی حسن بصری رحم الله ته ځلې سړی راغی سیب زړه می مریض دی زما څه علاوه څنګه مریض دی و قران او حدیث بیانې کوي هیڅ اثر را باندې او ته دا مریض نه دی مړ دی ځان بل کار کوي د علاج نه نشم کوي ځکه مریض خو دې ته وایي ودی سړی ودی دروازه اوړه وینو سړی راوي او چې سړی مړی او دروازه ورته ډبه راوي خي مړی را پاسي نه را پاسي چې قران او حدیث ته ویل کیږي او هغه خبره تا ګړبوي او ته نه راوي خيږي نه دینه معلومیږي چې دا ځړ مړ دی دا مریض نه دی مرض دې ته هم چې سړی پردو خزه تمایل قرآن کریم کې دې ته مرض ورکویل شي فیتمع الذی فی قلبه مرض بیبیانو تعالی وای تاسو چاله په پردیش سات سوال جواب ور سره کوي نو تیز خبر ورته کوي صفا خبره خندنای خبر ورته مکوي نرمه ولی فیتمع الذی فی قلبه مرض هغه سړی به تمو کې چې زړی مریض دی خزه دې بزړه کې میلان
دا د بنات استادان چې کوم دي دا چې ښځو ته سبق وایي داسې په خندا یې ورته نرم نرم مایله کوونکې خبرې ورته کوي ما لیدلي دي قسم دی چې ما لیدلي یو ورځ راسره یو ملګری ناست ډېر غټ شخصیت دی او چا ورته ټلیفون وکړ داسې نرمې نرمې په خندنۍ خبرې ورسره کول ما تپوس که څوک وایي و شاګرد و شاګرد یې سره داسې خبرې جایز دي په موبایل خبرې خو ورته نه دي جایزه ما په او خلک یې ورسره کوي فیطمه الذي بقلبه مرض زړی مریض دا زړه بیمار ما 3 کاله بناتو ته درس کړی دی الحمدلله خو دې 3 کاله کې زه په کش نه یم پوه شوی د زنانو ځکه چې ما ورسره فیطمه الذي بقلبه مرض نه وکړ صفا سبا زګې زګې خبرې مې ورته کولې هغوی به داسې په ویره کې وي چې اوس څه مو ویلې رو داسې نه چې نو مرض نه دلته ظاهري مرض نه دی مراد باطني مرض دی مراد فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم دلته سوال دی چې الله ورته مرض زیات کړ نو بیا پکې د دوی څه ملامتیا ده جواب دا چې شروع د استعداد د خرابېدلو د دوی نه شوې ده ځکه په قلوبهم مرض بیا ورته الله زیات کړ ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دلته اعتراض هغه دا دی چې د دې بد کارونه خو ډېر و دلته سبب د عذاب علیم دپاره کذب جوړ کړه دا ولې جواب دا چې کذب د ټولو ګناهونو سر دی دروغ د ټولو ګناهونو بنیاد دی ځکه سبب د عذاب علیم کذب جوړ او ولهم عذاب علیم دا جمله اسمیه ذکر کړه اشاره استمرار ته وکړه چې همیشه په تور بدی د عذاب علیم ولی ځکه په قلوبهم مرض زړونو کې همیشه مرض دی هم جمله اسمیه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دی آیتونو کې الله مطالبه ذکر کوي د منافقینو دو مطالبه یو مطالبه د ترک دا او یو مطالبه د فعل دا یو مطالبه کې ترک د لا ينبغي ده او بل مطالبه کې فعل د ما ينبغي ده دی آیت کریمه کې پنځو مباحث ته ګورئ اول ربط د دې آیت مخکې سره دریم ترجمه دریم ترکیب څلورم اغراض د جلالین مولا پنځم اعتراضات او جوابات اول اعتراض اول بحث دا دی چې د دې آیت ربط د مخکې آیت سره څه دی مخکې آیت کریمه سره ربط دا دی چې مخکې ذکر شو په قلوبهم مرض زړونه بیماران د آیتونو کې اوس علاج د مرض ذکر کوي علاج د مرض دوه خبرې دي یو دا چې پرهیز به کوي او دویم دا چې دوا به استعمالوي لا تفسدوا فی الارض دا پرهیز شو فساد به په ځمکه کې نه کوئ او دې بل آیت کې آمنو کما آمن الناس دا دوی شو دا ایمان راوړی لکه صحابه او چې څنګه ایمان راوړی چې پرهیز او دوا دواړه سره جمع شي نو بیمار جوړیږي که تاسې پې پوه شئ که نه شئ پوه بیمار ته به دوه خبرې کوي یو لا ينبغي پرېږده او ينبغي وکړه لا ينبغي دا چې د معدې بیماري تور چای مه څښه مرچکۍ مه خوره ډاکټر ورته دا وایي که نه وایي پیاز مه خوره الوګان مه خوره دا پرهیز او علاج ورته څه وایي ګولۍ ورکړي امپرازول او مطلب دا چې داسې دوايانې ورکړي چې معدې دپاره مقوي معده ورسره برابره شي ورته وایي سبزیانې خوره وخه به ډېره نه خورې صحیح شو
نګورې ترک د لا ينبغي او فعل د ينبغي دوی بیماران دي ورته وی لا تفسدوا فی الارض ځمکه کې به فساد نه کوي کسب سړی د ځان نه جوړول غواړي دای پریش شو او امنو کما من الناس دوی او علاج امدار چا امنو کما من الناس د خلکو په شان ایمان راوړي په شی به تای ربط دویم ربط دار چې مخکې ذکر شو بیمانکانو یکذبون دی دروغ وای دلته دلیل ذکر کوي څنګه دروغ وای یو نمونه یې الله ذکر کوي چې دوی ته ویل شي چې لا تفسدوا فی الارض ټول ورځ په فسادونو کې نختی او چورته وای لا تفسدوا فی الارض نو بیا دې سو انما نحن مستحون دروغ شو کنه شو نو الته دعوت ذکر شو د دروغ چې بیمانکان یکذبون دلته به دلیل پیش کوي چې انما نحن مستحون ځان ته مستحون وای یو دی مفسدون دروغ دریم ربط دار فی قلوبی مرض زړونه بیماران دي څنګه بیماران دي او د بیماری اثر څه دی اثر یې دا دی چې فساد ورته صلاح ذکیر لا تفسدوا فی الارض قال انما نحن مصلحون د فساد او د صلاح په منځ کې فرق نه کوي نظر خراب دی کنه دومره مرحله ته رسیدي فی قلوبی مرض د پاره بدلی دریوانه ربطونه مهم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل ویلے شدی تالاتو سدو پساد مکوئی پل ارد پز مکہ کی قالو دی وی انما نحن مصلحون یقینا منگا اصلاح کون کیو اللہ پہ رد کئی علا خبردار انہم یقینا دی هم المفسدون هم دی منحصر دی پا پساد کون کے ولیکن لا شرون لیکن دی نپوئی کی دریم باز ترکیب تو گوری اور پہتے ہوئے زاشر ضرب متضمن معنی دے شرط غیر فعل ضمیر پہ کی مستتر غی نائب پائلم جار مجرم متعلق دے غیل پوری جملے پہلیا قول شو لا تفسدو لا ناہیہ تفسدو پہلو پائل پاجار الارد مجرور جاسا مجرورنا متعلق سے تفسدو پر جملے پہلیا دا مقولہ دا قول شو قول سر دا مقولین جملہ پہلیا قولیہ شر شو قالو دا اجازہ دا قالو پہلو پائل القول شو انما کافو مکفوفا نحن مبتدا مسیون خبر مبتدا سر خبرنا جملے اسمیہ مقولہ دا قول شو قول سر مقولہ جزا دا شر شو اشتر سر جملے پہلیہ شرطیہ علا حرف تنبیہ غیر عامل غیر معمولین حرف دا حروف مرشبہ بالپیرونا ہم اسم شو ہم ضمیر فسر المفسدون خبر شو ان سر دے اسم سر دے خبرنا جملے اسمیہ مصدر بین تحقیق سر و حرف تبلا کند استدراک دا پارا لا نافیہ شرون فعل و فاعل جملے پہلیا یہ ترکیب سلورم باس اغراض دا جلالے و اذا قیل لهم چکلوی علی شدیت لہاولائے لهم مرجع ذکر کی مرجع سوک دی دا خلق دی چمک کے ذکر شو منافقین لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئی پس مکہ کے فساد سمانا بالکفر پا کفر سر و تعویق عن الایمان خلق دی ایمان نبندول قالو دی بھئی نما نحن مسلحون دا منگا اصلاح کو ولیس ما نحن علی بی فساد منگا چسکو دا فساد ندے دا خلق لمنگا خلار ورخی چی دیو سر مرگری سے دی کافر سر مرگری سے او دا منگا اصلاح کو کانا شراویت بیتفاقی ختمش او وحدت دا دیان و راشی او وحدت دا مذاہب و راشی او دا منگا اصلاح کو کانا منافقین کو سب دا شکارو نکی وی وحدت دا دیان و راشی لکا وحدت دا دیان و خدے ندے راوستے خدے امتیاز دا دیان راوستے تاسو بسنگ وحدت دا دیان وحدت دا مذاہب و راولو وحدت دا مذاہب و راجی سو تب منافقین قال اللہ تعالی ردن علیم اللہ تعالی پا دیبان رد گئی دیکھے دی خبر تی اشارت کی چالائی نوم المفسدین دا کلام الہی دے علا للتنبیہ انہم المفسدون ولیکن لا شرون بذالک متعلق پسن پوئی گی متعلق ورسر رو باسی چی بذالک جار مجرم متعلق لا شرون پوئی پینزم باس اعتراضات و جوابات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل دوی تویل شلا تفسدا ورته سو کو درې احتمال دي یادا چې الله ورته وای په نبی په جواب یادا چې نبی ورته وای یادا چې مؤمنان ورته وای درې وانه قائل المال نه معلومه کړي درې وانه صحیح کی تاسو فساد مکوئ پس مکه کې تاسو ورته شلا تفسدا دا نحش اشاره دې خبر ته تخلی مقدمه ده د تحلی
قالو دی وای انما مصلحون یو صلات او یو اصلاح دی اصلاح ذکر کوله ځکه صلاح خو پکې خپل راځي منګ خپلم سم یو نورم سماونه صلاح ست دی اسلام راول دسی ونه چې انما نحن صالحون منګ دی انما تا ګوره کافو مکفوفه وای ان تکا مکفوفه وای او ما تکافه وای دا ما د ان نروس تراش دا ما د عمل نو باس ندید کافه او مکفوفه ورته نو ما کافه شو او ان مکفوفه شو مجموعي تکافه او مکفوفه وای الا اوس تاکیدات سره دوی خو انما نحن مسلمون جمله اسمیه ویلې کړه جمله اسمیه ویلې سمک د اصلاح کوون کیو دوی تاکید سره ذکر کړه الله تاکیدات وزیاتای جمله اسمیه ذکر کړي مصدر کوي په ان سره د مصدر کوي په حرف تنبیه سره دریم دار خبر معرب باللام راوړي سلورم دار چې ضمیر پسر راوړي دومره تاکیدات پکې الله کوي چې دوی منحصر په فساد کې دی ولکن لا شرون لیکن دوی نه پوي شعور پکې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل ویلے سی دوی تا آمنو ایمان راوڑے کما من الناس لکا سنگا چی دے خلقو ایمان راوڑے قالو دیو ینو منو آیا منگ با ایمان راوڑو کما من الصفحا لکا دی بی اقلانو چی سنگا ایمان راوڑے علا خبردار انہم یقینا دوی هم الصفحا هم دوی بی اقلان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نپوئی گے پدے خبرہ دی آیت کے سرور مباعث تا خیال کوئے ربط دا آیت مخی آیت سرا ترکیب دا آیت اغراض دا جلالین ملی آسر ورم اعتراضات و جوابات اول ربط مخی آیت سر ربط دا دے مخی آیت کے ترک دلائم بغیو دیکھ کے عمر دے پمائم بغی سر آمینو دیم دار مخی نحی واچ غلط کارونا مکوئی وسا مرد خ کارونا کوئی بد مکوئی نو غلی کی نہیں اسی کی نہیں نا اسی مکی نہیں پزان مشغول کئی پخو کارونو چغ ایمان دیم ترکیب تو گو رہی وحر پہ تویزا ظرف متضمن معنی دا شرط رقیل پہل ضمیر پہ کیا ہے پائل لوم جار مجرور پر متعرض جملے پہل یا قول آمینو پہلو پائل کاف معنی دا مثل سر مضاف ما مصدریہ معنی پہل الناس پائل جملے پہل یا پتاویل دا مصدر سر مضاف الیہ شد مثل دا پارا مثل مضاف سر دا مضاف الیہ نا دا صفت سے دا موصوف محذوفہ دا پارا چی ایمانن دے تقدیر دا عبارت دا سرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِ النَّاسِ مثل ایمان الناس دا صفت دا ایمانن شو موصوف سر دا صفت نا مفعول مطلق نا آمینو شو پھر سر دا فاعل سر دا مفعول مطلق نا جملہ پہلیہ مقولہ دا قول شو قول سر دا مقولہ نا جملہ پہلیہ دا شرط شو قالو انو منو دا اجازہ شو پوچھوئی پی قالو پہلو فاعل قول شو حمزہ استفامیہ نو منو پہلو فاعل کب مانا دا مثل سر مضاف مانا پہل اصفائی فاعل جملہ پہلیہ فتاویل دا مصدر سر مضاف الیہ دا مثل شو مضاف سر مضاف الیہ نا صفت دا ایمانن شو موصوف سر صفت نا مفعول مطلق دا نو منو شو پھر سر فاعل سر مفعول مطلق جملہ پہلیہ مقولہ دا قول شو قول سر دا مقولین جملہ پہلیہ جواب شرط شو سر جان جملہ پہلیہ شرطیہ شو قالوا انؤمنو ایمانا مثل ایمان الصفحاء پوچھے بترکیبانی علا حرف تبین حرف حروف مشبہ بالفعل ہم اسم شو ہم ضمیر فصل صفاء خبر ان سرت اسم سرت خبر نجمل اسمیہ مصدر بین تحقیقیہ سرا و حرف تبلاکین دا استطاق دا پارا لائی نافیہ یعلمون فعل و فاعل جملہ فعلیہ شو ٹھیک ہے تم خیال رہا ترکیب پوچھو انشاءاللہ ترکیب پر پوچھو اغراض دا جلالین تو گو رہی درے بحث وَإِذَا قِيلَ مَا مِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسَ أَصْحَابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اشارہ دی خبر کے چرناس کے الف لام احدی دے ماحود صحابہ کرام ذکر کامل انسانات قال نؤمن كما من الصفاء الجهال صفحات جمع السفید سبیب عقل توی الجهال اعلان نفعلو کفعل مدد سے کارونا نکول کدوی چسک کڑی دی قال اللہ تعالی ردنا علی ملائن مسوا ولكن لا علمون ذالک کی اشارت خبرت کے مفعول دا علم حذف دے اصل کے دو مفعول غوار ولكن لا يعلمون انهم هم الصفحاء دا سرے ان سر دے سم سر خبر قائم بمقام دا دو مفعول
وسه اعتراض دی چې منافقینو خو د ایمان اظهار کاونو بیا ورته ولې وایي چې آمینو دی خو د ایمان اظهار کو کړه تاسو به جواب وکړئ د ایمان اظهار کو خو اخلاص پکې نه و آمینو معنا دا ده چې اخلاص په ایمان کې پیدا نفس ایمان مطالبه نه ده ځکه بیا خو تحصیل د حاصل راځي د ایمان مقیده مطالبه ده چې کوم ایمان دی سره د اخلاص او مقید دا خو غیر وي د مطلق نه دا تحصیل د حاصل نشي کما من الناس او سوال داره چې د خلکو څنګه ایمان راوړی دا چې ایمان راوړی ایمان خو عرض دی او عرض خو انتقال نه قبلی څنګه ورته وایي چې د خلکو په شان ایمان را پیدا کړي د هغوی په شان ایمان خو نه را پیدا کېږي که تاسې به جواب وکړئ کم په معنا د مثله سره دی که د هغوی د ایمان مثل را پیدا کړي مثل خو په اعراضو کې کي که تور رنګ دی درته دا تور رنګ د دې تور رنګ مثل تاسې پې پوه شوئ نو دوی څه وکړه دوی تسبیح د عقلاو وکړه انؤمن کما آمن السفهاء او تسبیح د عقلاو د نیکانو خلکو چې وکړي الله پې خفه کېږي نو الله جواب ورکوي سره د تاکیداتو الا انهم السفهاء ولکن لا یعلمون دته به تاسو اعتراض وارث مخکې تاخیره کې الله فرمایل ولکن لا یشعرون او دلته ولکن لا یعلمون دا ولې جواب دار دلته صبح ذکر شو صبح علی انهم هم السفهاء صبح جهل ته وایي او د جهل په مقابله کې علم راځي کنه ولکن لا علمون صبح جهل ورته ثابت شنو علم ته نه بکو ولځکه جهل د علم په مقابله کې دی کنه چې جهل ورته ثابت شي چې نقیض ورته ثابت شنو بل ته نه پېښه ولکن لا علمون ته نه یو جواب دیم جواب داري چې الته فساد ذکر او فساد ظاهری شی دا په معقولات او محسوسات دا په محسوس دی او شعور په محسوسات او معقولات دواړو کې استعمالېږي ځکه ولکن لا شعور او دلته تسبیح او قلا او اقرا او عدم الایمان او دا خو یو باطینی شی دی معقولی شی دی او علم په معقولاتو کې استعمالېږي څه کې استعمالېږي نو ځکه ویلې دلته ولکن لا یعلمون ویلې صحیح شو چې عقلی شی پکې ته نه پېښه چې عدم الایمان دی اول ته فساد وکړه هغه آیت کې د فساد ذکر او فساد محسوس د محسوسات نه دی او شعور په محسوسات او غیر محسوسات ګډ کې استعمالېږي نه ځکه ته ولکن لا شعور او دلته د ایمان او د عدم الایمان د صبح او د عدم صبح ذکر شوی صبح او عدم صبح ایمان او عدم الایمان دا معقولات دي ولکن لا علمون دلته مناسب ځکه علم او عدم العلم دا په معقولات کې استعمالېږي فکر شریف تم خیال شریف راغی کرانه غوي ځاله خل الذين باندې بس دې درود شریف وایي